د شاهین افریدي په سریلانکا پریمیر لیګ کې لانجه راغلی وه چې شاهین افریدي سریلانکا پریمیر لیګ په نیمه کې پرېښو. نو بیا د شاهین افریدي چې کومه لوبډله ده کینډي رویلز هغه د شاهین افریدي منتې کړي دي چې هلکه بس موږ نه غلطي شوې ده او د لنکا پریمیر لیګ موږ ته په نیمه کې مه پرېږده. شاهین افریدي څه چل کړی یا کینډي رویلز څه غلطي کړې وه په میډیا باندې به هم تاسو دا خبره اورېدلې چې سریلانکا پریمیر لیګ نه شاهین افریدي په دې وجه راتلو چې شاهین افریدي په یو میچ کې کینولی د ډراپ کېدو په وجه شاهین افریدي د لنکا پریمیر لیګ نه ناراضه شوی دی. نو چونکه کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی شاهین افریدي کینډي رویل سره لوبه کوي جی او په دا ځل په سریلانکا پریمیر لیګ کې دوی د آی پی ایل غونټې یو رولز ورچولی د امپیکټ پلیر یعنی په ټیم کې څونه کلاړیان وي په کرکټ ټیم کې 11 کلاړیان خو د امپیکټ پلیر دا چې کوم نوې رولز آی پی ایل جوړ کړو نو په دې کې ته 12 کلاړیان ځان سره لوبولی شي. مطلب ته بیټینګ په بیټسمین وکا او بیا بیټسمین کې نه و دغه په ځای بالر ورواچه او هغه بالر له امپیکټ پلیر نوم ورکا او دا امپیکټ پلیر چې کوم دی څه ټایم ګوره چې کلاړیان ټاسولي که نه نو هغه ټایم به تاسو کتلی وي دا کلاړیان یو بل ته کاغذ ورکړي یا امپایر ته کاغذ ورکړي نو په دغه کاغذ باندې دی پلینګ 11 لیکي چې ما سره په ټیم کې دا کلاړیان دي او دا ما سره 12 مین دی. نو په دې آی پی ایل یا په دې لنکا پریمیر لیګ کې په هغه کاغذ کې د چې کوم امپیکټ پلیر وي د هغه نوم هم لیکلی وي چې فلانې کلاړي چې کوم دی دا موږ سره امپیکټ پلیر دی. دا امپیکټ پلیر چې کوم دی دا ضرور نه ده چې بس ته به بیټسمین کینې او بالر به شامل کړي یو کلاړي به کینې او بل به شامل کړي ضرور نه ده دا پتا باندې ډیپینډ ده چې ته امپیکټ پلیر په میچ کې اخلي که نه اخلي. نو د کینډي رویلز چې کوم میچ و شاهین افریدي میچ و نو شاهین افریدي ته منیجمنټ ووي چې تا به موږ امپیکټ پلیر واخلو تا مونږ په پلینګ 11 کې نه ورچو ستا نوم مونږ په امپیکټ پلیر کې ورکو. شاهین افریدي ولو وي صحیح ده زما نوم په امپیکټ پلیر کې ورواچوئ. نو بیا چې کله ټاس شو شاهین افریدي میچ شروع شو نو منیجمنټ کې کوچ یا د منیجمنټ چې سټاف چې کوم دی شاهین افریدي ته ورغلی دی چې یاره زمونږ منیجمنټ نه غلطي وشوه او امپیکټ پلیر کې د ستا نوم نه دی ورچولی. نو شاهین افریدي په دې خفه شوی دی او شاهین افریدي ډایرکټ تللی دی انټي کرپشن یونټ ته ریپورټ ورکړی دی چې ماله څه ګډوډ ښکار یا څه نه څه کرپشن وشي یا څه نه څه میچ فکسینګ وغیره وشي ځکه دی ماله پیله وی چې ته امپیکټ پلیر او اوس ماله وی چې ته په میچ کې نه نو چونکې ماله خطره ده یا خدشات دي زه دا لیګ په نیمه کې پرېږدم ځمه. نو شاهین افریدي پاکستان ته د راتلو چې کوم تکل وکړو نو هغه ټایم د کینډي چې کوم ټیم دی نو د دی منیجمنټ شاهین افریدي ته ووایي چې موږ نه غلطي وشوه بیا چونکې کوچ ورم و شاهین افریدي ته ووایي چې ته خفه کېږه مه په غلطۍ باندې دا کار وشو په غلطۍ باندې د ستا نوم مونږه په امپیکټ پلیر کې نه دی ورچولی نو لهذا ته مه خفه کېږه. خو شاهین افریدي وایي څنګه مه خفه کېږه. شاهین افریدي په ډایرکټ تللی دی او ریپورټ یې هم کړی دی انټي کرپشن یونټ ته ریپورټ هم ورکړی چې دغه رنګ چلو شو ما سره دی د ما په ځای پیلی وي ته امپیکټ پلیر او بیا زه ډراپ کوم زما په ځای بل کلاړي ورچولی دی نو که سو شروع شو نو د هغې به زه مطلب ذمه دار نه یم او زه د لیګ چې کوم دی دا د په نیمه کې پرېږدم زه ځم پاکستان ته مله څه خدشات دي. نو اوس په دې وجه باندې دین یو غټه لانجه جوړه شوې وه چې هغه لانجه بیا مطلب حل شوه. شاهین افریدي رضا شو لنکا پریمیر لیګ په نیمه کې پرې نه خو او هغه مسله هم سورټ آوټ شوې ده جی یعنی په میډیا باندې که چېرې تاسو له دا مسله غټه غټه پیش کېږي نو وا مسله غټه وا خو اوس هغه سورټ آوټ شوې ده او شاهین افریدي په لنکا پریمیر لیګ کې پرون ښه بالینګ کړی 4 اوور 27 رن دی ورکړي او 3 وکټ یې اخیستلي دي.